لقمان حکیم رحمهم الله د خپل زوی ته بعضې نصایح کړي دي او ډېر ښایسته نصیحتونه یې کړي دي. الله رب الجلال دله ډېر علم او حکمت ورکړی. قرآن کې د دوی تذکره شته او د ده په نوم باندې یو ځان له مستقل صورت دی چې په هغې کې دوی دا خپل نصیحت چې کوم دی الله رب الجلال نقل کړی دی چې دوی خپل زوی ته کړی دی. د ده په باره کې چې کوم دی یو ښایسته خبره چې کوم ده نقل شوې ده. چا دې تپوس کړی دی او ده ول ډېر ښایسته جواب ورکړی دی. دی په لاره باندې تېرېدو لقمان حکیم رحمهم الله چا دې تپوس وکړو چې ستاسو دا سترګې شنې او رنګ هم تور ولې دی؟ لقمان حکیم رحمهم الله ولا جواب ورکوي ته په ما باندې اعتراض کوې یا که نه په الله باندې اعتراض کوې؟ که په ما باندې اعتراض کوې نو زما دا رنګ چې کم تور دی او سترګې مې شنې دي دا زما په طاقت کې نه دي. او که چېرته په الله باندې اعتراض کوې نو لاړ شه ته د الله رب ذوالجلال نه تپوس وکړه. نور خو زه الله هم دقه شان پیدا کړی یم. ډېر ښایسته جواب یې ورکړی دی. بعضې خلک چې کوم دی اکثر اعتراض کوي ته خدای پاک داسې پیدا کړي داسې پیدا کړي. نو لقمان حکیم رحمهم الله چې کوم دی جواب ورکوي که چېرته ته په ما باندې اعتراض کوې چې زما رنګ چې کوم دی تور ولې دی او سترګې مې شنې ولې دي دا زما په طاقت کې نه دي. زه دقه شان الله پیدا کړی یم. او که چېرته په الله باندې د اعتراضي لاړ شه د الله رب ذوالجلال نه تپوس وکړه.